چپلې څپلۍ بوټانې په خپو دي په لار کې په ګن باندې وخت شریعت وایي جومات ته چې ورسي بهر به د خپلې خپې ومږي او بیا دې داخل شي نو ولې دا مګلو سره دا نجاست داسې ولې نه وایي چې ودې وینځي خو دا نجاست زی جوسه ورته وایي د دې جوسه ده چې وی مګې دا مګل قائم مقام دی غسل شو نجاست وجسوه زی جوسه ده او که نجاست مائع وی بوټان چپلې موزه بیا بغیر د وینځلو نه پاتې دا خو زی جوسه لکه دا غټ او د اسماته یا د میخ خوشایی وغیره وليس في ذلك دلیل علی طهارة الاذان امام طحاوی وایي چې شریعت مونږ ته وایي چې ستاسو قدم موزه او څپلۍ بوټان په ګن باندې ولګېد او بیا په ځمکه ومږئ په دې کې دلیل نشته طهارت د دې نجاست چېرې دا نجاست پاک ده ځکه یې ورته ویلي چې دا ومږئ په اعتبار د ذات سره بلکې مګل به قائم مقام دی وینځلو خو چې منی وچه ده منی ټینګه ده زی جوسه ده هغه داسې مګلو ګرولو سره پاکېږي لکه ستا په دا خپه باندې چې خوشایانو باندې وچه او لامده دی ایښي جومات ته پورې په پاکه خاوره لاړې تا ته وایي اوس ومومږه په ځمکه دا مګل قائم مقام دی وینځلو شو هله كذلك ما روينا في المني يحتمل ان يكون كان حكمه عندهم كذلك يدخل صومه امدق رنگوي چې دا مګل قائم مقام دی وینځلو یا في ازالتهم اياه عنه في الفرق ځکه چې مګلو ګرولو سره منی ختم شي وهو في نفسه نجس او په اعتبار د ذات منی نجسه ده که نجسه نه نو بیا مګي ولې بیا ګرایي ولې كما كان الاذى يطهر النعم بازالتهم اياه عنه وفي نفسه نجس والذي وقفنا عليه من هذه الآثار المروية في المني دا څومره آثار مرویه مرفوعه موقوفه چې په باب د منی کې راغله بعضو کې فرق راغی بعضو کې غسل راغی هو ان صوب يطهر مما اصابه من ذلك بالفرق هغه زمانه منی ټینګه وه وچه سوې وه زیجو سوه هغه په مګلو ګرولو باندې پاکېده اذا کانه یا به څه وچول ويجزئ ذلك من الغسل او دغه مګلو ګرول به کافي کېده د وینځلو نه من هذا دليل على حكمه وفي نفسه په دې ګرولو کې خو به دې خبره څه دلیل نشته چې دا منی فی نفسه پاکه چې فی نفسه پاکه ونو ګرولې ولې مګلې ولې په ډکی په نو کنه الظاهر هو أم نجس فذهب ذاهب إلى أنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه د باب په اول کې د اسود او د حمام روایت د عائشہ ابینا چې پاغه امامین محترمین صغیرین او استدلال کړو په نجاست په طهارت دی منی باندې ذاهب نه مراد احناف او مالکیان دی وای چې د عائشہ ابینا داس روایتونه راغلي يدل على انه كان عندها نجس چې دا منی د مور بیبي په نسبت پلیت او نجس هله ما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت في المني اذا اصاب الثوب اذا رايته فاغسله بينه وزګور دلته هم د عائشہ بي وای چې په خپل سترګو د په کپړو باندې منی ولیدا فغسل وی وینځه وان لم ترى کودن لیدا او شک دیو فنزح دی اوبو چانکاو ودلته ګور چانکاو مراد نه پرخ یعنی کودی لیدا غسل عمیق وکڅه تاسو نه څوک ته پوس وکي غسل عمیق څه ته وای درې واری اوبو واچو په هر ور باندې وسبه او فنزح نزح په معنا دی بایولو دی اوبو او وینزل د کپڑے بغیر د غسل عمیق چې وبل لګي واچو نه چوړې نه کړه وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وهب قال حدثنا
شعبة فذكر بإسناده مثله. وبه قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو بكر بن حفص قال سمعت عمتي تحدث عن عائشة رضي الله عنها مثله. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة فذكر بإسناده مثله. قال فهذا قد دل على نجاسته عندها. قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكر لأنه لو كان حكمه عندها حكم سائر النجاسات من الغائط والبول والدم لأمرت بغسل الثوب. بیا منګه حناف وای چې دا خبره خو زمنګ دی پاره حجت ده، خو بیا هم منګه وای چې په دې عائشې ابي په دې روایت چې دی ولې دا وی وینځه ود نه لید چانکاو وای کچېته د منی حکم د عام نجاستونو په شان ته وای د غټو د سماتی دی وړو کې او د سماتی دی وینه نو پکار دا د لا امرت بغسل ثوب كله پکار دا چې عائشې ابي حکم کړی وای چې دا ټول جامع وینځه اذا لم يعرف موضعه من چې زید منی معلوم نه وزارت شي امتیاز په یو ځای ولګي و چې شي مونږ ته پته نه نو ټول کپڑے وینځول. الا ترى ان ثوبا لو اصابه بول فخفي مكانه انه لا يطهره. اوس که په یو کپڑا باندې تشي امتیاز ولګي او د هغې ځای معلوم نه وي هغه په نزهه غسل خفیف نه پاکیږي او چانکاو وانه لا بد من غسله كله هلته به ټولې کپړې په غسل عمیق باندې وینځي حتی یعلم طهورا حتی چې یقیني معلوم شي طهارت د کپړو د نجاست. اوس که یو پینڅه وینځي زړه کې به دې شک چې هلکه دا بولې به په دې بله پینڅه لګېدلې نو ټولې به ووینځي چې شک ختم شي. فلما كان حكم المني عند عائشة رضي الله عنها إذا كان موضعه من الثوب غير معلوم أنه ثبت بذلك أن حكمه كان عندها بخلاف سائر النجاسات. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دا د عام نجاساتو په شان تنول في ذلك فروي عنهم في ذلك. فتوی د صحابو نقل کوي په نجاست د منی باندې. ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن مسعد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يفرق الجنابة من ثوبه. فهذا یعنی منی وچه منی به مګل او ګراوله ما د ټول هغه زمانہ کې منی ټینګه او اوس دا سینه ده. فهذا يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك لأنه عنده ظاهر. او دام یو احتمال شته خو مرجوح ويحتمل أن يكون كان يفعل ذلك كما يفعل بالرخص لکه ستا په دې چپلۍ او پیزار باندې خوشحالي لګېدلی ده ان خطه ده ته دا پیزار وباسې او په ځمکه یې مږې رامږې لا لانه عنده طاهر دا د چا دا پیزار چې په خوشایانو ده او هغه نیموت شوي دي او دا یې مږې رامږې دا دلالت د طهارت نه کوي بلکې دته پته ده چې دا په مږلو سره پاکېږي. وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن هشام بن عروه عن ابيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم انه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه ان عمر عرس ببعض الطريق تعريس النزول في اخر الليل للارام والراحه قريبا من بعض المياه فاحتمل عمر بن الخطاب فاحتلم عمر د عمر فاروق دغه ټیم کې احتلام وشول وقد كان ان يصبح فلم يجد ماء او قریب و چې سبا راو خجوبه نه وي قافله کې تپوسو فچا سره نه وي فرق به حتی جعل مال فجعل يغسل ما راى من الاحتلام حتى ادي منی به چې کوم اثر ولید هغه وینځه وقال له عمرو ابن العاص ورته ویل کاد ان يصبح سب سباد او سبا فلم يجد مان في قريب سب اصبحت جنا وقت رک سباد سبا اصبحت ومعنا ثياب من سره خو نور کپڑے شته دي کنه فدع صوبک دا کم کپڑے باندې چې منی دا لری کا عمر ورته بل اغسل ما رايت وین زما اغزینا چې منی په ښکارا شي په غسل عمیق وانزه ما لم ارى او په غسل خفیف باندې وین زما اغه زید چې هغه باندې زما یقین وي
چې نه د لګېدلې یا یې ونه وینم بس. اللهم صل علی محمد.